अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द न्यू टॉपिक नन چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی وسطی ایشیا کا دروازه لاست ټاپک کې موږ دا خبره ډیسکس کړې وی چې آیا وسطی ایشیا کې دروازه کې چې دینو مطلب موږ سره د پاکستان ته څه فائدې دي پاکستان جنوب سایډ ته کم یو دی مشرقي سایډ ته کم دي د قشان دي کوم وګورو نه افغانستان تاجکستان ازبکستان د دې سره چې دینو تعلقات څنګه شي ټیک ده نو په دې باندې موږ دې د پوره خبره کړې و چې آیا مطلب موږ سره چې دینو د افغانستان سره د یو ګیس لاین پایپ چې دینو معاهده کړې ده ټیک ده نو هغه نه پس پچې دی نن کنټینیو کوو صحیح ده نو نن به سٹارټ کوو موږ څه هماغه خبره به موږ ډسکس کوو چې آیا ایک خوش آیند हाँ هغه خبره به موږ ڈسکس کوو چې ایک خوش आइन मुस्तबिल की जानब पेश कदमी के तौर पर पाकिस्तान ने अपनी सड़कों रेलवे बंदरगाहों और टेली मवासिलात वगैरह के निज़ाम को वसी और जदीद तरीन बनाने के लिए तेज़ी से काम शुरू कर दिया ठीक ना वहाँ खबर है चिदा पाकिस्तानों د خوشاینده او د دې لپاره چې دینو مطلب څه کومه خبرې سٹارټ دي اوندا خبرې سٹارټ دي چې موږ دې سړکونه ریلوے بندرګاهونه د ټول هر څه چې دینو سکو دا ټیکو ځکه چې د دې سره سره به چې دینو موږ ته څه فائدہ ملو شي د دې سره سره موږ ته دا فائدہ ملو شي چې آیا زموږ ملک به د ترقې په لار باندې چې روان شي ځکه چې ستاسو سړکونه دا شیدونه چې دینو بالکل ټیک نه وي نو بیا د ترقې په لار باندې تتلی نشي ٹھیک ده نو یو خوشاین خبره ده چې دی همدغه خبره کوله چې آیا مطلب دا چې موږ به خپل سړکونه خپل ټلیفون چې کوم مواصلات دي یا چې خپل کانټیکټس دي یا چې کوم ریلوے دي اوس دې کې کومه د سړکونو څه خبره ده دې کې د سړکونو دا خبره ده چې د سړک سره ستاسو ترانسپورت راځي ٹھیک ده ترانسپورت باندې ستاسو مختلف ترانسپورټس کیږي لکه مطلب تاسو ولیدلی دا ټرکونه وغیرہ شو پدې کې چې دین عام درفت کیږي پدې کې چې دین برآمدات کیږي نو ګوره دا سونه چې دا ګوډز وغیرہ شو دا په هر ځای د بهر نه چې دین دلته سامان راځي حکم سامان چې پدې کې جوړیږي او هغه بیا چې دین موږ مخکې ترانسفر کوو نو ګوره دغه ټولې خبرې چې دنو په دې کې راځي او څنګه راځي په دې خبره کې چې آیا دوی دا وایي چې آیا لکه مثال په تور دې کې یو سامان جوړیږي نو هغه د سړک په ذریعہ باندې د یو ځای نه بل ځای ته ترانسفر کیږي خو د دې نه علاوه که مثال په تور په کراچي کې یو شی جوړیږي او هغه ته د بل یو سیټي ته چې دینو ترانسفر کینو د هغې لپاره څه پکار دي د هغې لپاره ستا لپاره چې کوم سړکونه دي دا پکار دي چې سړکونه ستا چې دي نو ټیک وي ټیک ده بل یو دی کې خبره دا ده چې که تاسو وګورئ نو د پاکستان چې کوم مین چیز دی هغه په زراعي باندې ډیپند کوي ټیک ده کاشتکارۍ باندې او په دې شیزونو باندې ډیپند کوي کوم چې فارمرز دي په دې باندې 70% کم از کم چې دی نو موږ سره خلک داسې دي چې هغه په دې هاتونو کې اوسېږي نو ګوره هلته کې مسلې څه وي هلته کې مسلې دا وي چې کوم سامانونه وغیره فروټ وغیره شو سبزیانې شوې دا شیزونه جوړ شي نو چې کله هغه د پټي نه منډې ته چې دی نو راوړي نو د هغې په منځ کې چې دی نو مسله څه راشي د سړکونو څه مسله راشي د سړکونو دا مسله راشي چې آیا مطلب دا چې سړکونه دی منځ کې نو آیا سړکونه چې دی نو هغه موږ سره څه کوي هغه خراب وي چې کله هغه خراب وي نو چې کوم سامان وغیره ته وړي نو په هغې باندې ډېر ټایم ولګي نو چې هغه منډې ته رسي یا چې دی نو کومه د هغې هغه کوم ځای کې چې خرڅېږي هلته رسي نو د هغې د رسېدو پورې چې دی نو هغه خراب شوي ټیک ده نو ګوره که ته خپل ترقي غواړې خپل پیشقدمي غواړې او ته خپل ملک چې دی په ترقۍ باندې بوتل غواړې نو ستا سړکونه او دا چې کوم د ترانسپورټ ایریاز دي داسې پکار دي دا ټیک پکار دي ټیک ده خو د دې نه علاوه اوس ریلوے ته راشو نو ګوره ریلوے چې دی نو هم یو تا سره داسې یو ځای دی یو ترانسپورټ یو پارټ دی چې هغې ته په وجه باندې چې دی نو د یو ځای نه بل ځای ته ترانسپورټ کیدی شي سامان د یو ځای نه بل ځای ته ترانسفر کولی شي د دغې سره سره که یو سامان په یو سیټي کې جوړیږي ډېر زیات هلته په اسانه جوړیږي په ارزانو بیه باندې جوړیږي نو ته هغه سامان د ریلوے په ذریعه باندې د یو ځای نه بل ځای ته ترانسفر کولی شي تاسو ولیدلي ډېر شیزونه داسې چې هغه موږ د یو ځای نه بل ځای ته چې دی نو کله ترانسفر کوو نو په هغې کې موږ سره څه راشي په هغې کې به تاسو لیدلي وي چې که ریلوے سټیشن ته خراب وي یا نورې مسلې وي نو د هغې د وجې بیا ستا چې دی نو دا سامانونه ترانسفر کېږي ښه تاسو به دا هم لیدلي وي چې لکه د یو ځای نه چې کله بل ځای ته ریل ګاډي ځي راځي نو په دې کې څه وي سامانونه یې پکې ښه د دې نه علاوه که موږ وګورو نو که ریلوے سټیشن دی نو یو ترانسپورټ دی فار د هیومن بینګ ته پکې چې دی نو کوم د خلک دي دا پکې د یو ځای نه بل ځای ته ترانسفر کولی شي دی پکې د خپل کاروبار لپاره د یو ځای نه بل ځای ته اسانتیا باندې تللی شي ټیک ده مثال په طور یو کس دی هغه د کپړې کاروبار کوي او د کپړې کاروبار چې دی هغه چې دی نو په کې پی کې نه چلي مثال
مثال په تور او هغه په کراچۍ کې چلی نو دې د کراچۍ نه که د کې پی کې نه که کراچۍ ته ځي نو د ده دپاره به د ټرانسپورټ ضرورت وي هغه ټرانسپورټ چې دی نو هغه دې په مختلفو طریقو کولی شي لکه ریل ګاډي شو داسې په سړک باندې ټیک ده نو دا ټول هر څه په څه کې راځي دا ټول هر څه هم په دې کې راځي چې د ترقۍ لپاره بل څه خبرې دي بندرګاه اوس دې کې ګوره څه خبره ده بندرګاه دا خبره ده که نه چې آیا که مثال په توګه تاسو وګورئ نو بندرګاه باندې تاسو کېږي ستا چې دا امدورفت څونه کېږي ستا چې دا درامداد برامداد کېږي نو دا کوم ځای باندې دا په بندرګاه باندې کېږي دا سامان راځي د دې ځای نه چې دی نو سامان نور ممالکو ته ځي نو دا څونه چې دا پروسس دی که نه دا د څه د وجې کېږي دا هم د دې د وجې کېږي چې آیا مطلب ستا چې کوم نور ممالکو سره تعلقات دي او هغه نور ممالک چې کوم تا سره رایوځای کېږي نو چې هغه کله تا سره رایوځای کېږي نو ګوره د هغې دپاره تا سره څه پکار دي د هغې دپاره تا سره څه نه څه پکار دي چې هغه مطلب لکه ښه وي د هغې کوالټي چې دی نو ښه وي نو که هغې کوالټي وغیره ښه نه وي که نه نو نقصان هم دا دی چې بیا به تا سره چې دی نو خلک امدورفت او دا درامداد برامداد چې دی نو نه کوي نو ښه خبره دا ده چې مونږ څوک وو مونږ د ځان له چې دی نو دا خپل बंदरगाह और دا چې څونه عرصه دي دا ځان له ټیک کو ٹھیک ده हाँ उस राजू टेली मवासिलात वगैरह के निज़ाम को वसी और जदीद तरीन बनाने के लिए तेज़ी से काम शुरू कर दिया उसको टेली मवासिलात से इलाकस्ता चदीन कम्युनिकेशन बत सिंग चदीन बरकरार साथी मतलब दा चस्ता कम्युनिकेशन बत नूर और खल्क सरा सिंग चदीन साथी उस कम्युनिकेशन मुख्तलिफ तरीके दे नन सबा खो खैर द टेलीफोन और द दे ज़माना न दा खो कोम وګورو نو لکه نن سبا چې دی نو انټرنیټ ډېر زیات تیزی سره چې دی نو خورېږي نو دوی همدغه خبره کوي چې آیا موږ چې دی نو خپل چې کوم ټیکنالوژي دا خپل چې کوم د کمیونیکیشن آلات دي کوم چې اکویپمنټس دي هغه موږ داسې کوو چې هغه موږ سره جدید ترین وي نو چې ګوره جدید ترین وي او وسیع وي نو د دې فایده او ماته څه رسي د دې فایده او ماته دا رسي چې د دې ما سره به چې دی نو ستا کمیونیکیشن ستا چې کوم رابطه ده هغه به تیز شي ٹھیک ده نو دوی همدغه خبره کوي چې دوی په څه باندې کار شروع کړی په دې ټولو باندې په سړکونو باندې بندرګاهونو باندې دغه شانتې چې دی نو په ټرانسپورټ باندې ریل ګاډي ټیلی مواصلات په دې ټولو باندې ٹھیک ده हाँ इससे न सिर्फ अंदरूनी मुल्क तजारत और आमदरफ्त वगैरह में सहूलत पैदा होगी बल्कि अफगानिस्तान और वस्त एशिया ममालिक के साथ तजारत आमदरफ्त और इक़्तिसादी रवाबित को वसीयत और इस्तेकाम भी नसीब होगा उस वक्त खबर की गोरे چې کومه خبره موږ ډسکس کړې چې ګوره ستا سړکونه شو ستا چې کوم ریل ګاډي شو ستا چې کوم بندرګاهې شوې ستا چې کوم ټیلی مواصلات شو نو د دې صرف دا خبره نه ده چې بهر خلکو ته بیا فایده د دې صرف او صرف دا هم دا چې د دې چې کوم دنه ستا په ملک کې چې دی نو دننه کوم څه چلیږي نو هغې ته به هم فایده ورسي ټیک ده چې هغې ته فایده ورسي نو ستا مطلب دا چې ستا کوم دنه ملک چې کوم نظام دی هغه به هم ټیک شي ستا د دنه نظام چې دی نو ټیک شي نو ستا بهر نظام به پخپله چې دی نو ټیک شي ځکه چې ستا د دنه تجارت صحیح روان وي نو ته به هله چې دی نو بهر تجارت وکړي ستا دنه تجارت خراب دی نو ته به د ملک نه بهر څه تجارت وکړي ټیک ده نو دغه ټولې خبرې دي چې د دې سره چې کله موږ دا خبرې هر یو شي ټیک کړو نو د دې سره به موږ ته فایده څه وشي د دې سره به موږ ته فایده دا وشي چې صرف په اندروني ملک کې به چې دی نو موږ سره تجارت ښه نه شي بلکې امدورفت اور دا هر څه چې دی نو دې ته به هم سهولت मिला हुई बल्कि अफगानिस्तान और वस्त एशिया ममालिक के साथ तजारत और आमदरफ्त और इक़्तिसादी रवाबित की वसीयत और इस्तेकाम भी नसीब होगा उस चीज़ के मतलब सो कि बाहर च कम ममालिक थी लका वस्त एशिया तक कम ममालिक थी या च दिन अफगानिस्तान च कम साइड दे नो पदे बांधे बचे दिनो दी सर बस्ता च दिनो आमदरफ्त और दरामदाद बरामदाद च दिनो हम स्टार्ट खादीन अलावा और ये ममालिक आसानी से बहर हिंद तक रसाई हासिल कर सकेगी मतलब दा چې دا چې کوم ممالک دي نو دوی به څوک دي به بحر هند ته چې دی نو رسایي حاصله کړي ولې ځکه چې که بحر هند ته رسایي حاصلې نو د دې لپاره ستا د بندرګاه دا ټول څه چې دی ضروری دي که دا شیزونه ضروری نه وي نو ته به ټرانسپورټیشن څنګه کوې ته به خپل کمیونیکیشن څنګه برقرار ساتې نو همدغه خبره کوي چې آیا مطلب که ته خپل امدورفت ستا خپل چې کوم بهر اړخ ته بهر سایډونو ته ته چې دی نو دغه کول غواړې خپل کاروبار چلول غواړې نو ته څه وکړه ته چې دی نو خپل د ټیلی کمیونیکیشن شو ستا چې کوم سړکونه دي بندرګاهونه دي دا ټول هر څه چې دی نو څه کړه دا ټیک ښه भारत को अपनी माईशत आगे बढ़ाने के लिए तवानाई की अशद ज़रूरत है उदे की खबर की जो कम भारत च दिन आगी तदा खुल माईशत ज़्यादतुल द पारा द ज़रूरत है
द तवानाई ज़रूरत थी, ठीक था। ये तवानाई उसी वस्त एशियाई रियासतों कतर और ईरान की तेल और गैस के ज़खायर से हासिल हो सकती है। उस मतलब था चिगुरा यौ मुल्क था द योशी ज़रूरत थी, ठीक था। मुझे कल आगा था योशी ज़रूरत थी आगा बाद आगे द पारसन आसो खुबकी कने या खुबखल जोड़ी या कागा खपल निशी जोड़ोली आगा बा डबल न चदीनो आखिर न उस दे कि गोरा دا چې کوم عبارت دی هغه ته د څه ضرورت دی هغه ته د توانایي ضرورت دی د انرژي ضرورت دی ټیک ده نو دی به دا توانایي د چا نه حاصلوي یا خو به په خپله جوړوي او که دی په خپله نشي جوړولی نو دی به د چا نه دا توانایي اخلي دی به د ایشیایي ریاستونه لکه څوک دي په هغې کې قطر دی ایران دی ځکه چې هغوی سره د تیل او ګیس چې کوم دا معدنیات او دا ذخایر دي که نه نو دا ډېر زیات دي ٹھیک ना खबर दी जाए कि पाकिस्तान अपने सरजमीन से पाइपलाइन गुजारने की पहले ही से इजाज़त दे चुका है उस मतलब खबर कही आया पाकिस्तान के कम दिन आगे पख्पल सरजमीन मानदा इजाज़त वर्कड़ी थी چې ته چې دی نو څوکه ته چې دی نو کوم مثال په تور د خپل پایپلاین زموږ د سرزمین نه تیرې نو ته بالکل تیرول شي دا پاکستان د دې لپاره اجازه ته ورکړې ده اوس ګوره دې کې خبره ده دې کې د سره له خبره ټوله د دې نه تاویږي را تاویږي چې آیا ته خپل ترقی کول غواړې نو ته بس کول سبا کې نو د ترقی لپاره ګوره د ترقی لپاره دا اصول دي د ترقی لپاره اصول دي چې ته یو خپل چې کوم ستا ټیلی کمیونیکیشنز دي ستا چې کوم کمیونیکیشن بهر ممالکو سره دي یا دننه چې کوم ستا تجارت دی نو هغه ځان سره څه کړه هغه مضبوط کړه که ستا تجارت او دغه شیزونه چې دي نو مضبوط نه وي نو ستا به نقصان کېږي دننه خپلم او بهر خپلم ټیک ده ښه دې ځای کې دا ټاپک چې دی نو ختم شو اوس ګوره دې ځای کې مونږ خبره کوو که نه دا که تاسو وګورئ نو په دې کې ګوره دا مونږ سره یو منټ اوس دې ځای کې که تاسو وګورئ که نه یو منټ ماله راکړې زه درته دا ټیک کوم ښه نو که اوس ګوره دې ځای کې مونږ وګورو که نه نو دا ټول هر څه چې دی نو مونږ ته شو کوي څه دا مونږ سره د ټول دنیا نقشه ده نو ګوره دې ځای کې که مونږ وګورو نو ستا مسلم دنیا چې کومه ده که نه ستا مسلم دنیا دا مسلم دنیا ګوره ټوله خبره د مسلم دنیا نو دا ستا سره سره علی البحري هند راغی ټیک ده نو دې ځای کې مونږ راځو څه ته ښه اوس ګوره دې ځای کې که تاسو وګورئ نو دې ځای کې دا یلو کلر یې ورکړی دی نو د دې یلو کلر څه مطلب دی د یلو کلر مطلب دا دی چې هغه ممالک چې په هغې کې 75 100% پورې مسلمانان دي بیا وایټ کلر یې ورکړی نو هغه ممالک چې په هغې کې 50 80 پورې مسلمانان دي ټیک ده او بیا یلو کلر ورکړی چې هغه ممالک جن में 15 से 50% او بیا یو کلر ورکړي چې په هغې کې 95 10 پورې نو که دې ځای کې مونږ وګورو ګوره دا भारत शो काजाकिस्तान शो ازبکستان شو ترکمانستان دا د ترکمانستان افغانستان دا اوس موږ سره چې دی نو دا پاکستان راغی ګوره نو د دې ګیر چاپېره دغه ممالک چې دی نو پرزنټ دي صحیح ده دې سایډ ته که موږ وګورو نو ګوره ایران نو که اوس ګوره موږ دې کې ګورو نو بارډرز چا سره جوړېږي ګوره بارډرز چې دی ستا بھارت سره دا دې سایډ ته چې دی نو جوړ شو دې سایډ ته ستا ایران سره چې دی نو جوړ شو ګوره دا ستا د پاکستان دې سایډ ته چې دی نو بحیره هند چې دی نو غونډ په غونډ واقع دی ښه که دې سایډ ته موږ وګورو نو ستا روس چې کوم دی نو هغه واقع دی خو که د دې ګیر چاپېره موږ وګورو نو ګوره ستا هماغه ممالک چې کوم د روس نه چې دی نو څه شوي دي د روس نه ازادي حاصله کړې ده لکه څوک قازقستان ازبکستان ترکمانستان ازبکستان دا ټول په دې کې چې دی نو راځي ټیک ده ښه که بیا موږ دې سایډ ته وګورو نو ګوره چین چې دی نو تا سره دې سایډ ته چې دی نو راځي ښه دې سایډ ته موږ سره بیا چې دی نو څوک راغلی دا ستا بھارت چې دی نو دې سایډ ته راغلی نو ګوره دا زموږ بارډر شو دا ستا بھارت دې سایډ ته دا چې دی نو ستا چین شو نو ستا بارډر په دې سایډ باندې راغی چې کوم ستا کشمیر سایډ دی ټیک ده دې سایډ ته که موږ وګورو نو ایران مغرب سایډ ته راغی ٹھیک ده ښه بیا که موږ دې خو وګورو نو د ایران شاته موږ وګورو نو ګوره ستا د عربو او دا ممالک چې دی نو ټول راځي ټیک ده نو که غیر چاپېره موږ وګورو نو موسټلی چې دی نو موږ سره څوک پرزنټ دي موسټلی موږ سره هغه ممالک پرزنټ دي کوم کې چې مسلم زیات دي ټیک ده بیا دا دې خوا چې دی نو بحریه قیانوس دی او دا ټول ممالک په دې کې چې دی نو راځي ښه د دې که تاسو دې کې وګورئ نو مشرق دی شمال دی جنوب دی اور
مغرب دی ټیک ده. نو که موږ د پاکستان ګورو نو پاکستان کې چاپیره زیات تر چې دی نو ستا کوم ممالک راځي هغه ممالک چې هغه تا سره څه دي مسلمز دي ټیک ده. نو مین خبره د دې دا ده کنه چې آیا که مثال په تور ته خپل چې دی نو کاروبار روانول غواړي نو ته به څه کوې ته به چې دی نو دوی سره کاروبار روانوي مطلب هغه ممالک چې هغه تا سره نږدې پرزنټ دي. اوس دې ځای کې بله یو خبره کومه پاکستان دی او دا دلته کې چې دی تا سره بنګلادیش ټیک ده. نو مغربي پاکستان او مشرقي پاکستان نو دا بنګلادیش ولې موږ نه چې دی نو زیات جدا شو ځکه چې ستا پاکستان دې ځای کې دی مین او میانځ کې پکې چې دی نو دونه غټه انډیا راغله او بیا د هغې نه پس چې دی نو دی خوا بنګلادیش راغی. نو د دې د وجې د دې د ټیلی کمیونیکیشن چې کوم هغه بالکل ټیک و. لکه د دې په منځ کې چې کوم کمیونیکیشن به کېده هغه ډېر زیات کمزور نو د هغې کمیونیکیشن د کمزورتیا د وجې څه چلو شو د هغې کمیونیکیشن د کمزورتیا د وجې تا سره چې دی نو ستا چې کوم د کمیونیکیشن خپل منځ کې رابطه هغه کمزورې وه ستا چې کوم اډمنسټریشن و هغه کمزور نو د دې د وجې ستا پاکستان نه چې دی نو څه آزاد شو بنگلادیش چې دی نو ازادي واخیسته ټیک ده. نو دا خبره پکې هم دلته کې کلیر شو. ها دا ټاپک ها بلکې موږ پریویس کې وګورو کنه نو په پریویس کې ګوره موږ دا خبره کوله چې وسط ایشیا دروازې کمې کمې دي. نو ګوره که موږ د دې د ام سی کیوز حوالې سره خبره وکړو نو د دې ام سی کیوز حوالې سره دې کې ډېرې زیاتې امپورټنټ خبرې دي. نو د دې کې امپورټنټ خبرې دا دي کنه چې ستا پاکستان چې کوم دی نو جنوبي سایډ ته کوم یو ملک واقع دی ټیک ده. بیا خبره دا چې بحیره عرب چې کومه کناره نه په هغې کې کوم اهم ترین بندرګاه ټیک ده. خو د دې نه علاوه چې کوم بین الاقوامي ته وګورې نو بحري او فضایي ریاستو باندې چې دی نو کم داسې چې دی نو ممالک واقع دي. ښه بیا چې کوم د چین په مدد سره کومه بندرګاه جوړه شوې د هغې نوم څه دی ټیک ده. خو د دې نه علاوه دا بندرګاهي چې دی نو د پاکستان دپاره څه اهمیت لري او ولې چې دی نو اهمیت لري. خو بیا د دې نه علاوه کم داسې ممالک دي چې هغه په خشکي باندې پرزنټ دي ټیک ده او کم داسې ممالک دي چې د هغوی سره بندرګاه پرزنټ نه ده. ښه که موږ وګورو نو د دې نه علاوه د دې نه علاوه موږ وګورو نو موږ سره چې دی نو ستا افغانستان چې دی نو په کومه ایریا باندې چې دی نو مطلب هغه ریل کې پټلي چې دی نو معاهده کړې ټیک ده. نو دا ټولې خبرې د څه لپاره ریلیټډ دا ټولې خبرې امپورټنټ دي د پاکستان د وسطي ایشیا سایډ ته ټیک ده. نو دا خبرې په دې کې چې دی نو یاد ساتئ. ښه په دې ځای کې چې دی نو ستاسو دا ټاپک ختم شو. اوس په دې کې اکثر چې دی نو داسې کوېشن راتلی شي په دې یو کې چې آیا تاسو نه تپوس وکړي چې آیا مثال په طور چې دی نو د معیشت د ښه کېدو دپاره کوم یو داسې چې دی نو دغه پکار دی سټریټیجیز پکار دي چې د هغوی سره زموږ معیشت چې دی نو ښه شي. نو دا ټوله خبره چې کومه ده دا د معیشت سره ریلیټډ ټیک ده. نو انشاءالله نیکسټ ټاپک به بیا چې دی نو ډسکس کوو په نیکسټ کلاس کې. که دې کې ستاسو کوېسچن وي نو هغه وکړئ.